बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। په پریویس لیکچرو کې موږ سټډي کړو چې میټل څه ته وایي او د میټل موږ دوه قسمونه سټډي کړو. اول ته موږ سافټ میټل ویلو، بیا هم هارد میټلز ویلو. سافټ میټل هم هغه الیمنټس ته ویلو، هغه بلاکس ته ویلو اس بلاک چې کوم الیمنټس وو ایکسپټ هایدروجن، ځکه چې هایدروجن زموږ سره نان میټل او نور ټول چې څومره الیمنټس وو هغه زموږ سره څه وو، هغه زموږ سره سافټ میټلز. بیا موږ هارد میټل ویلو چې هارد میټل څه ته وایي. هارد میټل موږ کم الیمنټس ته ویلو، زموږ سره ډي او اف بلاک چې کوم الیمنټس وو هغه ته موږ هارد میټلز او یا نوبل میټلز وته موږ ویلو. نو زموږ سره چې څومره کلاسز او څومره لیکچر وي په میټلز باندې هغه یا څومره ټاپکونه وو په میټلز باندې هغه ټوټل زموږ سره ختم شو. او نن به موږ سټډي کوو نان میټل. نان میټل دا د میټلز اپوزیټ ټاپک دی. نو راځئ نان میټل سټډي کوو چې نان میټل زموږ سره سره Non metals are those substances which beat conductor of heat and electricity. They are neither malleable nor ductile. زموږ سره نان میټل هغه سبستانس دي یا هغه الیمنټس دي چې د دې نه به نه بجلی پاس کیږي او نه به د هیټ پاس کیږي. اټس مین چې زموږ سره به هغه سبستانس چې د هغې نه بجلی او هیټ نه پاس کیږي هغې ته موږ بیټ کنډکټر آف هیټ اینډ الکتریسټي وایو. نو زموږ سره نان میټل چې کم سبستانس وي د هغه نه هیټ الکتریسټي نه پاس کیږي نو هغې ته موږ بیټ کنډکټر وایو او هغه زموږ سره څه دي، نان میټلز دي. یعنی هغه الیمنټس هغه سبستانس چې د هغه نه بجلی نه پاس کیږي او کرنټ نه پاس کیږي نو موږ به ورته څه وایو، موږ به ورته نان میټلز وایو. او نان میټلز دا به میلیبل هم نه وي او دا به ډکټایل هم نه وي. میلیبل او ډکټایل موږ ویلو چې د دې نه به شیټونه او وایر نه جوړیږي. نو دا به زموږ سره څه وي، دا نان میټل دا به زموږ سره څه وي، نه به میلیبل وي او نه به څه وي او نه به ډکټایل وي. Their oxide and hydroxide are acidic. Non-metal exist in all three states of matter at room temperature. زموږ سره چې څومره د نان میټل کوم اکساید دي او هایدرو اکساید دي، موږ خو اکساید ویلو چې اکساید څه ته وایي. فار ایگزامپل زموږ سره زه یو اکساید لیکم، لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو نان میټل موجود وي او دا نان میټل ریاکشن وکړي د اکسیجن سره، نو چې کله د اکسیجن سره ریاکشن وکړي نو دا به زموږ سره اکساید جوړ کړي. فار ایگزامپل زموږ سره کاربن مانو اکساید شو، یا زموږ سره کاربن ډای اکساید شو، یا کاربن ټرای اکساید شو. دا زموږ سره څه دي، دا زموږ سره اکساید دي. او دا خبره موږ وکړه چې زموږ سره د نان میټل کوم اکساید دي هغه اکساید به زموږ سره څه وي، ایسیډک ان نیچر وي. یا زموږ سره د نان میټل چې کوم هایدرو اکساید وي نو هغه به هم زموږ سره څه وي، هغه به زموږ سره هم ایسیډک ان نیچر وي. زموږ سره هایدرو اکساید موږ ویلو چې هایدرو اکساید موږ څه ته وایو، یعنی زموږ سره چې کله نان میټل وي او د نان میټل سره زموږ سره او ایچ اټیچ وي نو دې ته موږ هایدرو اکساید وایو. نو څومره چې هایدرو اکساید دي د نان میټل هغه زموږ سره څه شي دي، ایسیډک دي. په نیچر کې زموږ سره څه دي، ایسیډک دي. او زموږ سره اکساید هم زموږ سره څه دي، ایسیډک دي. و زموږ سره نان میټل دا موجود دی په 3 سټیټ اف میټر، یعنی د میټر چې کوم 3 سټیټ دي زموږ سره سالډ دی، زموږ سره لیکوډ دی، زموږ سره ګیس دی. نو دا نان میټل زموږ سره په آل سټیټ کې موجود دی، یعنی په ګیس فارم کې هم شته، په سالډ فارم کې هم شته او زموږ سره په لیکوډ فارم کې هم شته دا نان میټل. نان میټل which burn in oxygen to produce acidic oxide when dissolved in water to produce acidic solution. چې اوس موږ نان میټل د دې ریاکشن وکړو د اکسیجن سره یا د اکسیجن په موجودګۍ کې چې دا موږ وسوځو دا نان میټل، نو دا به څه ایسیډک اکساید به پروډیوس کوي. ایسیډک اکساید مینز یا کاربن مانو اکساید یا کاربن ډای اکساید، یعنی زموږ سره به سموک لوګي پروډیوس کوي. نو هغه لوګي یا کاربن مانو اکساید یا کاربن ډای اکساید. او که فرض کا موږ دا ډیزالو کو، یعنی واټر ته دا موږ ورواچو څه شي، دا
کم اسیډک اکساید شو دا موږ کله واټر ته ورواچو نو چې کله واټر ته ورواچو نو دا به څه چل کوي دا سولوشن به اسیډک کوي ځکه چې موږ ورته اسیډک اکساید ورته بیا زمونږ سره دا خبره ذهن کې کېږي چې کله زمونږ سره اسید وي نو نان میټل چې کوم اکساید وو دا خو زمونږ سره اسیډیک وو یعنی اسید وو نو زمونږ سره څه وي اسید به څه چل کوي چې کله موږ لیټمس پیپر راواخلو لیټمس پیپر داسې دومره یو کاغذ وي دومره یو پیپر وي او دا د څه نه جوړ وي دا د کیمیکل نه جوړ وي داسې یو سمال نری پیپر وي کاغذ وي دا کیمیکل نه جوړ وي خو که فرض کا د دې کلر موږ راواخلو یعنی بلو کلر والا موږ راواخلو د دې کلر څه وي فار ایگزامپل بلو کلر څه کلر وي بلو کلر وي دې ته موږ لیټمس پیپر وایو خو چې د دې کلر بلو وي او دا موږ راواخلو په دې اسیډک سولوشن کې ښکته کو په دې اسیډک سولوشن کې داسې ورکته کو نو چې کله په اسیډک سولوشن کې دا لیټمس پیپر داسې ورکته کو دا یو د کاغذ په شانتي نو دا به څه ته کنورټ کېږي د دې دا کلر به کنورټ کېږي ریډ ته یعنی د دې چې را کوم بلو کلر دی دا به کنورټ شي ریډ ته بیکاز ځکه چې زمونږ سره داسې دا بلو کلر دی خو دا چې جوړ دی دا کوم لیټمس پیپر چې جوړ دی دا د کیمیکل نه جوړ دی نو چې د کیمیکل نه جوړ دی او موږ کیمیکل سولوشن ته ورکته کو یعنی هغه سولوشن ته موږ ورکته کو چې کوم سولوشن زموږ سره اسیډک وو نو اسیډک سولوشن کې مینز هغې کې هم کیمیکل موجود دي نو چې کیمیکل پکې موجود دي نو د دغه سولوشن او زمونږ سره چې را کوم لیټمس پیپر موږ راغستی دی د دې دواړو په خپل منځ کې ریکشن وشي نو چې کله ریکشن وشي نو زمونږ سره فار ایگزامپل دا لیټمس پیپر دی د دې لیټمس پیپر په دې سرفیس باندې زمونږ سره څه وشي ریکشن وشي فار ایگزامپل دا لیټمس پیپر ما داسې څه ته ورکته کو داسې یو بیکر دی هغې ته ما ورکته کو خو په هغې کې څه موجود اسیډ موجود چې اسید موجود دا ځای او د ورکته کو موږ دی سولوشن ته نو چې سولوشن ته موږ ورکته کو په دې سولوشن کې اسید موجود دی او دا هم د اسید نه جوړ دی دا لیټمس پیپر نو دواړه په خپل منځ کې ریکشن وکړي نو چې کله ریکشن وکړي د بلو چې کوم ویولنت هغه ویولنت په چینج کی کم ویولنت ته یعنی دومره ویولنت ته به ورسوي چې هغه ویولنت په د ریډ برابر وي نو ځکه به زمونږ سره د دې دا کلر چینج کیږي د چا دا کلر دا کم لیټمس پیپر چې موږ راغستی او د هغې کلر بلو نو دا به چینج شي ریډ کلر ته ځکه چې دا د کیمیکل نه جوړلی او دا هم د کیمیکل دا سولوشن هم کیمیکل یعنی اسیډ non metals they gain electron to form anion چې کله یو metals وي یا non metals وي خو زمونږ سره چې څومره metals وو هغه خو electropositive means they lost electron دا به دی به electron لاس کوو زمونږ سره چې څومره metals وو خو زمونږ سره non metals دا څه چل کوي دا electron gain کوي نو چې کله electron gain کیږي نو دا به یو آین جوړي او هغه آین ته به موږ څه وایو اناین مینز هغه آین چې په هغه باندې نیګیټیو چارج وي نو هغې ته به موږ څه وایو هغې ته به موږ اناین وایو نو د دې خبرې مقصد دا دی چې they are electronegative یعنی زمونږ سره چې څومره نان میټلز دي دا electronegative دي electronegative mean they gain electron دا به همیشه electron gain نو دا څه کوي همیشه الکترون ګین کوي ایکسپټ هایدروجن زموږ سره داسې نان میټلز دی چې هغه زیات الکتروپازیټیو دی یعنی الکترون څه کوي لاس کوي خو نور زیات زموږ سره څومره چې نان میټل دي دا نان میټل به څه کوي دا به الکترون ګین کوي نو چې کله الکترون ګین کوي هغې ته موږ الکترونیګیټیو اټم یا آینز وایو نو دا زمونږ سره سره فار ایگزامپل زمونږ سره دا کلورین دی دی کلورین ته موږ 2 الکترون وسه موږ 8 کړو چې 2 کلورین دی او 2 الکترون وسره موږ 8 کړو نو چې کله موږ دې سره 2 الکترون 8 کړو نو دا به الکترون ایکسپټ کوي چې کله الکترون ایکسپټ کوي په دې باندې نیگیټیو چارج راځي نیگیټیو چارج پې راغی د دې ایگزامپل سری یعنی د نان میټل زمونږ سره ایگزامپل سری زمونږ سره هایدروجن دی زمونږ سره کاربن دی زمونږ سره نایټروجن دی زمونږ سره اکسیجن دی دا ټول زمونږ سره څه شي دي نور هم ایگزامپل ډیر زیات دي خو دا ما یو څو ایگزامپل راغستی دا ټول زمونږ سره څه دي دا ټول زمونږ سره نان میټلز بیا all elements of group 6 7 and 8 are all non metal زمونږ سره چې څومره group 6 element دي او group 7 element دي او group 8 کوم elements دي دغه elements زمونږ سره non metal دي دا bad conductor of heat and electricity دي
most of gases زمون سره چې څومره نان میټل دي په دغه نان میټل کې زمون سره زیات څه شي دي زمون سره زیات gases دي فار ایگزامپل زمون سره هایدروجن شو اکسیجن شو کلورین شو نایتروجن شو فلورین شو زمون سره هیلیم شو دا ټول زمون سره څه شي دي ایکسټرا دا زمون سره په ګیس فارم کې خو نان میټل زمون سره زیات په کم فارم کې وي زیات چې څومره الیمنٹ دي دا زیات الیمنٹ زمون سره په ګیس فارم کې تقریبا 27 element داسې دي 27 تقریبا 27 راوند اباوت دا زمون سره نان میټل دي یعنی په پیریاډک ټیبل کې راوند اباوت تقریبا 27 element داسې دي چې دا زمون سره نان میټلز دي او ما تاسو ته دا خبره وکړه چې نان میټل زمون سره په لیکوډ سټیټ کې هم شته زمون سره په سالډ سټیټ کې هم شته او زمون سره په ګیس فارم کې هم شته خو زیات به کې په کم فارم کې دي زیات زمون سره په ګیس فارم کې دي و زمون سره یو الیمنٹ هغه ته موږ وایو برومین او دا برومین زمون سره نان میټل دي خو دا په اټ روم ټمپریچر کم چې وته موږ نارمل ټمپریچر وایو یا د روم چې کم ټمپریچر دی فار ایگزامپل زمون سره اټ روم ټمپریچر تقریبا واخله د 20 نه واخله د 30 پورې یا د 28 پورې دا زمون سره سره ډیګري سنټیګریډ پورې دا زمون سره اټ روم ټمپریچر یا نارمل ټمپریچر دی یا 25 پورې واخله دا زموږ سره نارمل ټمپریچر دی یا اټ روم ټمپریچر دی په دې اټ روم ټمپریچر باندې یعنی موږ به نه ټمپریچر کمو او نه به سیوا کوو اټس مینز چې دومره وي د دې په لیمټ باندې به وي نو زموږ سره به دا په لیکوډ فارم کې هم وي په سالډ فارم کې به هم وي او په ګیس فارم کې هم زموږ سره نان میټل موجود دي زموږ سره برومین اگزامپل دی دا سره دا د لیکوډ دی او دا اگزامپل ما اغوستي دا د ګیس دی نو زموږ سره یو سالډ پاتې دی لکه فار ایگزامپل زموږ سره آیوډین دی زموږ سره کاربن دی زموږ سره سیلیکان دی زموږ سره سلفر دی زموږ سره فاسفورس دی ایټسټرا دا زموږ سره سری ار سالډ اټ روم ټمپریچر دا ټول زموږ سره څه شي سالډ دی اټ روم ټمپریچر باندې ما تاسو ته په سٹارټ کې د لیکچر په سٹارټ کې ما تاسو ته ویل چې نان میټل زموږ سره په 3 سټیټ کې موجود دي نو دا کم نان میټل چې ما سټډي کړو دا نان میټل زموږ سره سری دا نان میټل زموږ سره داسې دي چې دا په ګیس فارم کې بیا زموږ سره برومین زموږ سره نور چې کوم دي هغه زموږ سره په سالډ فارم کې یا په ګیس فارم کې واحد برومین زموږ سره نان میټل دی چې دا زموږ سره په لیکوډ فارم کې بیا زموږ سره کاربن شو آیوډین شو سیلیکان شو فاسفورس شو سلفر شو ایټسټرا دا زموږ سره په سالډ فارم کې دي یعنی 3 سټیټ اف میټر فارم کې زموږ سره سالډ لیکوډ ان ګیس دا موږ ویل چې دا نان میټل زموږ سره په دې فارم کې موجود دي و زموږ سره ایچ جی شو یعنی ایچ جی مرکری شو جی ای ګیلیم شو سی ایس زموږ سره سیزیم شو دا زموږ سره میټلز دي او دا زموږ سره په لیکوډ فارم کې دي خو زموږ سره برومین واحد نان میټل دی چې دا زموږ سره په کم فارم کې دا په لیکوډ فارم کې دا زموږ سره میټلز دي خو په لیکوډ فارم کې دي دا زموږ سره نان میټل دی خو په لیکوډ فارم کې دي ها د برومین کم میلټینګ پوینټ دی یعنی د برومین چې کم میلټینګ پوینټ is 7.2 یعنی 7.2 ډیګري سنټیګریډ د دې میلټینګ پوینټ دی چې د برومین میلټینګ پوینټ دا دا یو شارټ انټروډکشن ما د نان میټل متعلق وکړو اوس زمونږ سره یو بل اهم پوینټ دی دا د بورډ حوالې سره دا ډیر زیات امپورټنس دی ډیر زیات امپورټنس لري ویری امپورټنس ویری آی ایم پی دا ډیر زیات امپورټنٹ دی دا ټاپک یعنی د نان میټل او د میټل متعلق موږ اوس ډیفرنس وایو اوس کمپیریزن وایو چې آیا زمونږ سره نان میټلز او په میټلز کې دوانو کې اپوزیټ یعنی کمپیریزن څه دی اولنۍ خبره داسې ده چې فرست نمبر دا دی زمونږ سره میټل کم وي او دا نان میټل دي زمونږ سره میټل څه شی دی میټل الکترون ډونر دی او نان میټل الکترون اکسپټر دی د دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره به میټل همیشه الکترون لاس کوي الکترون به بل یو الیمنٹ لا زمونږ سره فار ایگزامپل نان میټل لمن دا به څه کوي دا به نان میټل الکترون ورکوي او زمونږ سره نان میټل څه شی دا به همیشه الکترون سوي الکترون اکسپټر وي د دې خبرې مقصد دا دی چې میټل زمونږ سره الکترون ولې لاس کوي او نان میټل زمونږ سره الکترون ولې اکسپټ کوي بیکاز الکترونیګیټیویټي چې کوم دا د میټلز دا زمونږ سره کم نه او الکترونیګیټیویټي د نان میټل زمونږ سره سیوا ده
بیا دویم پوینټ پکې دا دی چې زمونږ سره دا ریډیوسینګ ایجنټ دی میټل زمونږ سره څه دی ریډیوسینګ ایجنټ دی خو نان میټل زمونږ سره اکسیډایزینګ ایجنټ دی ریډیوسینګ ایجنټ موږ هغه ایجنټ ته وایو فار ایگزامپل زه دلته یو ریاکشن لیکم سوډیم کلوراید چې سوډیم کلوراید ریاکشن زه کوم یعنی سوډیم ریاکشن کوم د کلورین سره او دا یو کمپاوند جوړي سوډیم کلوراید جوړي دا خبره ذهن کې کېږي چې په فرست انیشیل سټیټ کې زمونږ سره اکسیډیشن سټیټ د دوانو سوي زیرو وي د دوانو اکسیډیشن سټیټ سوي د دوانو زیرو وي خو که فرض کا دې دوانو ریاکشن وکي چې کله ریاکشن وکي نو دا به د زیرو نه لاړ شي دا سوډیم لاړ شي پلس 1 ته او زمونږ سره چې کوم کلورین دی دا به د زیرو نه لاړ شي ماینس 1 نو چې راچا اکسیډیشن سټیټ سیوا شو چې څوک د زیرو نه لاړو پازیټیو سایډ ته لاړو نو د دې خبرې مقصد بدای وي چې د دې اکسیډیشن وشو چې کوم یو سیس کوم یو سبستانس د زیرو نه لاړو نیگیټیو ته یا دا خبره دا شو کله زیرو وي او کله زیرو نه وي یا په ماینس کې وي چې ماینس کې وو فار ایگزامپل -1 او د -1 نه -2 ته لاړو یعنی کم شو نو چې کله کم شو نو د دې بس کېږي د دې بری ریاکشن کې نو چې د کم سپیشي فار ایگزامپل زمونږ سره دا سوډیم دا سپیشي دی دا سوډیم سپیشي دی چې کله د دې اکسیډیشن سټیټ سیوا کېږي نو چې کله اکسیډیشن سټیټ سیوا کېږي دا اکسیډیشن سټیټ د څه د وجې نه سیوا شو د کلورین د وجې نه سیوا شو د دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره دا سوډیم څه چلو شو دا کلورین چې کم شو دا د چا د وجې نه کم شو د دې سوډیم د وجې نه کم شو او سوډیم زمونږ سره څه شی دی میټلز دی نو چې کله د یو سبستانس د وجې نه بل یو سبستانس ریډیوس شي نو هغې ته به موږ څه وایو ریډیوسینګ ایجنټ به ورته وایو چې کله یو سبستانس د بل د وجې نه فار ایگزامپل دا سبستانس دی د دې کلورین د وجې نه دا څه شو انکریز شو نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ اکسیډایزینګ ایجنټ وایو د کلورین ته موږ اکسیډایزینګ ایجنټ وایو یعنی دا زموږ سره نان میټل دی نو نان میټل زموږ سره ټول اکسیډایزینګ ایجنټ دی او زموږ سره چې کوم میټلز دي دا ریډیوسینګ ایجنټ دی بیا تل نمبر پوینټ پکې داسې دی چې پازیټیو چارج ان سولوشن چې کله موږ دا سولوشن ته ورواچو فار ایگزامپل میټل چې کله موږ سولوشن ته ورواچو نو دا به پازیټیو یعنی په دې باندې به پازیټیو چارج راځي او که فرض کا موږ نان میټل سولوشن ته ورواچو نو چې کله موږ نان میټل سولوشن ته ورواچو نو دا به زموږ سره په دې باندې نیگیټیو چارج راځي یعنی چې کله موږ دا نان میټل سولوشن ته ورواچو نو په دې باندې به نیگیټیو چارج راځي بیا پکې پور نمبر پوینټ څه شری they produce basic oxide which dissolve in water to form basic hydroxide دا به زموږ سره بیسیک اکساید پروډیوس کوي دا به زموږ سره بیسیک اکساید پروډیوس کوي سو فار ایگزامپل زموږ سره میټلز دي چې کله د اکسیجن سره ریاکشن وکړي نو چې کله د اکسیجن سره ریاکشن کوي دا میټل دا به زموږ سره بیسیک اکساید پروډیوس کوي یعنی چې کوم اکساید راغلو هغه اکساید به زموږ سره بیسیک وي خو که فرض کا دا بیسیک اکساید اوس موږ واټر ته ایډ کو نو چې کله واټر ته موږ ایډ کو دا به بیسیک هایدرو اکساید پروډیوس کوي فار ایگزامپل زموږ سره NaO دی یا N2O دی پلس دا موږ واټر ته ورواچو نو چې کله موږ واټر ته ورواچو دا به زموږ سره NaOH داسې اکساید به پروډیوس کوي داسې هایدرو اکساید دا زموږ سره اکساید دی خو چې کله موږ د واټر سره ایډ کو دا به زموږ سره داسې هایدرو اکساید او دا هایدرو اکساید به زموږ سره څه وي بیسیک ان نیچر وي اوس زموږ سره څه شی دی they produce acidic oxide خو چې کله دا د اکسیجن سره ریاکشن کوي دا نان میټل دا به زموږ سره acidic oxide پروډیوس کوي خو که فرض کا دا acidic oxide موږ واټر ته ورواچو نو هغه سولوشن به زموږ سره کم سولوشن دغه کوي د هغې سولوشن نه زموږ سره کم سولوشن جوړوي هغه سولوشن به زموږ سره بیا acidic کېږي چې کله فار ایگزامپل دا اکساید موږ سولوشن ته یعنی واټر ته ایډ کو 5 نمبر پوینټ پکې سره they form electrovalent bond metal به زمون سره electrovalent bond جوړي electrovalent bond means چې کله میټل ریاکشن وکړي د نان میټل سره نو دا به زموږ سره آیونیک کمپاوند جوړي یعنی آیونیک کمپاوند جوړي آیونیک کمپاوند موږ هغه کمپاوند وایو چې په دې کې به کمپلیټ ترانسفر اف الکترون شوی یعنی د یو سبستانس را یعنی د یو اټم نه بل اټم ته الکترون کمپلیټ ترانسفر شوی لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره ریاکشن دی نو دی سوډیم کمپلیټلی یو الکترون لاس کو او دی کلورین تی مکمل واغستو یعنی شیرینګ پکې نشي نه شي
نو دې ته به موږ څه وایو الکتروویلنٹ یا آیونیک کمپاوند یا آیونیک کمپاوند به په دې کې جوړیږي یا آیونیک بانډ به په څه کې په میټلز چې کله ریاکشن وکړي د نان میټل سره نو دې سره به څه جوړیږي آیونیک کمپاوند به جوړیږي خو که فرض کا میټل او میټل په خپل منځ کې ریاکشن کوي نو چې کله میټل او میټل په خپل منځ کې ریاکشن کوي بیا به میټالیک بانډ جوړیږي دلته پنځم نمبر پوینټ سره د پام کویلنٹ بانډ نو دا زمون سره نان میټل چې خپل منځ کې ریاکشن وکړي اټس مینز چې نان میټل او نان میټل ریاکشن وکړي چې کله نان میټل او نان میټل ریاکشن کوي نو بیا به زموږ سره کویلنٹ بانډ جوړي او کویلنٹ بانډ همیشه زموږ سره ډایرکشنل وي او کوارډینیټ کویلنٹ بانډ همیشه هم زموږ سره ډایرکشنل وي خو زموږ سره چې کم آیونیک بانډ دی دا زموږ سره څه وي دا زموږ سره نان ډایرکشنل وي 6 نمبر پوینټ پکې سره do not easily combine with hydrogen زموږ سره میټل په اسانه باندې د هایدروجن سره څه کېږي نه ملاوي خو که فرض کا دا میټل زموږ سره د هایدروجن سره ملاو شو نو هایدروجن خو زموږ سره څه شي نان میټل دی او هایدروجن زموږ سره واحد نان میټل دی چې دا الکتروپوزټیو دی نو چې الکتروپوزټیو دی خو که فرض کا دا د سوډیم سره ملاو شو دا به بیا الکترونیګیټیو وي په دې کمپاوند کې د دې خبرې مقصد دا دی چې دا کم هایډرایډ پروډوس کو دا خو ایزیلی نشي کمباین کړي خو که فرض کا کمباین شو بیا به زمون سره د دې الکترونیګیټیوټي مینز دا په نیگیټیو کې یعنی دا بیا الکترون اکسپټر وي که فرض کا دا د میټل سره هایدروجن ریاکشن وکړي اوس they easily combine with hydrogen to form hydride و زمون سره چې څومره نان میټل دي ځکه هایدروجن زمون سره نان میټل دي او دا زمون سره که فرض کا د څه سره ملاوي شي د نان میټل سره ملاو شي نو دا به هایدرایډ جوړي هایدرایډ هغه کمپاوند ته موږ وایو چې په کم کمپاوند کې زموږ سره هایدروجن پریزنټ وي لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره هایدرایډ کمپاوند بیا 7 نمبر پوینټ پکې سری موست اف سالید ایکسپټ زموږ سره څه شي زموږ سره ایکسپټ ایچ جی شو زموږ سره ایچ جی چې کوم دی یا زموږ سره سیزیم هم زموږ سره څه شي سیزیم زموږ سره هم میټل دی او بل ګیریم زموږ سره هم میټلز دی او بل څه شي ایچ جی زموږ سره هم میټلز دی نو دا زموږ سره په څه کې دي میټلز دي خو په لیکوډ فارم کې دي نو زموږ سره زیات په څه کې فارم کې دي په سالیډ فارم کې دي ایکسپټ زموږ سره مرکری شو زموږ سره سیزیم شو زموږ سره بل څه شو ګیلیم شو دا درې ونه زموږ سره په لیکوډ فارم کې دي نور چې زیات کم میټلز دي هغه زموږ سره په روم ټمپریچر باندې زموږ سره زیات په څه فارم کې دي زموږ سره زیات په سالیډ فارم کې دي دلته زمون سره په نان میټل کې زیات چې کوم نان میټل زی دا نان میټل زیات زمون سره په کوم فارم کې دي زیات زمون سره په ګیس فارم کې دي ایکسپټ برومین چې کوم دی دا زمون سره په څه فارم کې دي دا زمون سره په لیکوډ فارم کې دي او زمون سره یا آیودین شو زمون سره کاربن شو زمون سره سیلیکان شو زمون سره سلفر شو ایټسټرا او دا زمون سره په څه فارم کې دا زمون سره په سالیډ فارم کې دي او دا زمون سره نان میټل دي بیا لاست نمبر پوینټ پکې څه شي چې they are good conductor of heat and electricity زموږ سره چې میټلز دي څومره میټلز دي د هغې نه به الکتریسټي او هیټ پاس کړي خو چې زموږ سره څومره نان میټلز دي هغه به بیډ کنډکټر اف هیټ اینډ الکتریسټي بیکاز په دې نان میټل کې زموږ سره فری الکترونز نشته نو چې فری الکترون نشته نو دا به زموږ سره بیډ کنډکټر وي خو زموږ سره په میټل کې فری الکترونز موجود وي نو چې کله پکې فری الکترونز موجود وي نو دا زموږ سره څه وي ځکه زموږ سره ګوډ کنډکټر اف هیټ اینډ الکتریسټي وي دا زموږ سره نان میټل د نان میټل ما یو شارټ انټروډکشن وکړو بیا د نان میټل او د میټل چې کوم کمپیریزنز وو هغه کمپیریزنز موږ ویلو خو دا ډېر زیات امپارټنټ دی د بورډ د پیپر حواله سره